أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. سورة الأعراف 184 نمبر آیت. په دې آیت کې د هغه خلکو د فار زجر د چې کوم د نبی عليه السلام د پیغمبري نو قائل منکرین د رسالت، او په دې آیات کې اثبات د رسالت د نبی عليه السلام د نبی عليه السلام پیغمبر د هغه د فار اثبات دا شم د نبی عليه السلام د پیغمبري تصدیق دی چې نبی عليه السلام واقعي پیغمبر. الله تعالی فرمایي چې اولم يتفکروا دوی فکر نه کوي کافران خلک ما بصاحبهم من جنة جنشتره په ملګری د دوی باندې چې نبی عليه السلام دی من جنة هیڅ قسم پیریان. مشرکان به الزام لګاو چې نبی عليه السلام کومي خبرې کوي د پیریانی خلکو خبرې وي او بده باندې د پیریانو اثر دی. الله تعالی وایي چې آیا دوی فکر نه کوي؟ فکر پس شي کې نه کوي. نو یو د نبی عليه السلام په سیرت او دغه په حالت باندې فکر نه کوي چې د نبی عليه السلام کردار عمل خبرې د لیونو خبرې دي، څنګه کردار دي څنګه عمل دي، آیا لیونی دي سکه دي لیونی دي په خبرې کولې چې د هغه ویناګانو د ټول دنیا حیران وي، یا پیریانان د غیب خبر ورکول چې ټیک ټاک هغه ثابت شي، یا پیریانی خلک دومره لوی انقلاب او لوی استقامت کولې نشي کولای. دغه شان د کې شکر د قران په مضمونونو کې سوچ وکړم د نبی عليه السلام پیغمبري ته خود به خود معلومیږي، ځکه قران د 15 وجونه زبردست معجزه ده او د قیامت پورې معجزه ده. نو قران مضامین د جو ګوري د مضامین پیریانان خوش کولې نشي. نو د دې حاصل ده چې منکرین د رسالت چې کوم دي د پیغمبري منکرین کدی په قران کې سوچ وکړي نو هم د نبی عليه السلام په سیرت کې سوچ وکړي نو هم د نبی عليه السلام پیغمبري په صحیح معلومه کی او په دې مسله باندې به ورسېږي چې په نبی عليه السلام باندې پیریان نشته. ان هو نه دا پیغمبر الا نذير مگر ير ورکون کې دی مبین ښکارا خلد الله تعالی د عذابونو نه یری د قیامت نه یری. نو دغه خبرې د پیریانو خلکو خبرې نه دي، پیریانی خلک د سکې دي نشي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض دا زجر دی د هغه خلکو د فارج د الله تعالی وحدانیت قائل نه دي، یا د الله تعالی وجود نه مني لکه دهریانو په شان کې، یا الله تعالی مني خو دغه وحدانیت نه مني نور خدایانو سره شریک کوي. نو دغه قسم خلکو ته هم زجر دی هم تعلیم دی او هم د الله تعالی د وحدانیت اثبات په دې آیت کې. نو الله تعالی وایي اولم ينظروا دوی نه ګوري، نو دا زجر شو چې تاسو حواس دومره معطل شوي دي چې د زمکه و اسمانونو کائنات دونه کې دي دومره انقلاباتونه هم د الله تعالی وجود معلومول نه شي. امام شافعي رحمه الله ویل چې کله ته په ولاره باندې لاړ شې د اوښ په پچه بیا مونی دا اینه ته اندازه لګول شي په لاره باندې اوختره دي بیا ته په خپل باندې بدیم پويږي چې یو اوښ په لاره باندې نه زی بلکې د قافلې سره زی قافلې زی کوم ځکه چې خان نه یو پچه پردای نو کار خبره ده یو اوښ کار نه دی په لاره باندې قافلې تلنو یو اوښ په پچه کړل نو د دې پچې نه اوښ معلوم شو د اوښ نه قافلې معلوم شو وای دا یوه پچې نه دومره کمال وش نو دا دومره لوی کائنات او دومره لوی دنیا زمکه و اسمانونه دینه به الله څنګه معلومیږي او سمې د الله تعالی وحدانیت سره نشي معلوموله. نو الله وی اولم ينظروا دوی نه ګوري په ملکوت السماوات په بادشاہي د اسمانونو کې والارض د زمکه کې دومره لوی نظام د چا په لاس کې د سوچ راوړي شي او د چا په اختیار کې لکې دي شي. وما په هغه څه کې خلق الله جل پیدا کړی دي الله تعالی د زمکه د اسمانونو د بادشاہي نه علاوه چې کوم مخلوقات په دې مخلوقاتو کې سوچ وکړي من شيء د هر قسم شي نه چې دې په کې سوچ وکړي د الله تعالی وجود او وحدانیت معلوم کی. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او دی ولی نه ګوري دی خبره ده چې کې دې شي قد اقترب نږدې شوی اجلهم نیټه دوی مرګ را نږدې شوی اجل را نږدې شوی او دوی بیا هم لګیا یو د کوپر او د سرکشي په ګناونو کې اخته نو خپل مرګ ته هم ير دې مرګ ته هم پام نشته. مرګ په ټولو سيزونو کې د سيز دی چې د انسان غرور
او د انسان حرص تمناګانې ټولې ناجایز ختمي. نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته تعلیم په تور باندې ویل چې اکثرو ذکر الحازم الموت، هغه شی ذکر ډېر زیات کوي چې کم د دنیا خوندونه او د دنیا مزه چې کم دی د انسان د ذهن نه مکمل ختمي. او ولغه شی مرګ دی، مرګ را یادوي چې کله تاسو مرګ را یاد کړئ نو حرص هم کم شي، دغه شان په دنیا سره محبت هم کم شي. او مرګ د یو شی د چا په اختیار کې نه دی، د هر چا باندې لازم راتلونکی دی. نو الله تعالی وی فبأي حديث بعده يؤمنون، پکمه خبره باندې ورسته د قران نه دوی یقین وکي چې قران به دومره واضح او مضبوط نصیحتونه باندې او د هغه په تعلیمات باندې دوی یقین رانغه، د چا په خبره به یقین نشي، به کومه خبره بوز د اصلاح شي. یعنی په قران باندې چې اصلاح نشي هغه سړی نه اصلاح کیږي، هغه لړ تباش. نو دا هم زجر شو هغه خلکو د پاره د الله تعالی د وجود نه منکرین دي لکه دهریان یا مشرکان دي، دا غوی د پاره زجر شو چې الله تعالی وجود د ازمکه اسمانونو د بادشاہینا د دې مخلوقاتونه د مرګ د اندازې نه خود به خود باندې ښکارا معلوم دي، او د دې کې سوچ نه کول او د انکار کول غفلت کول دا ځان په خپل باندې غر کول. د دې سره سره طریقه مشوله چې څوک د الله تعالی وجود او وحدانیت په دلایل سره معلومي، زمکه په اسمانونو کې چې کوم مخلوقات بدلی کې د سوچ وکي خو په دلایل سره به معلومه کې چې الله تعالی موجود دی او د نظام نگرانی په خپل باندې کوي. نو دا غون آیات زجر او زورنه شو د منکرین توحید د پاره چې کوم توحید منکرین دي، کاغه دهریان دي کوم مشرکان دي، هر څوک چې دي. ما يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، هغه چې الله یې گمراه کی فلا هادي له بیا نه د هغه د پاره هدایت کوونکی. دا مضمون چې کوم دی الفاظ اگر چې بدل دي خو دا مضمون په ډیرو ځایونو کې تر شوی دی، البته کې موږ وضاحت کړی دی. د ځکه کې الله تعالی وایي چې هغه سوچ الله یې گمراه کی نو هغه د پاره بیا هدایت کوونکی نه پیدا کیږي. د دې سوالات جوابات مخکې موږ حل کړی دي او د دې اولنې مضمون ختم الله علی قلوبهم کې دا مضمون حل شوی دی چې الله تعالی رچا بزره باندې مهر ولګي گمراهي کې بیلارې کې او دا به ګناونه کوي نو دا خو د مجبوری شوله. مثال به تور باندې دغه سوالات مخکې موږ حل کړل دي او موږ دا ویل چې انسان الله تعالی په اختیار ورکړو په اول وخت چې من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نار. هر انسان سره په تکوینی نظام کې پوری اختیار او کدا ایمان راوړي کني راوړي، خو که ایمان را نه وړ نو بیا الله تعالی جهنم ته اچي. به چې کړه انسانانو په خپل اختیار باندې ظلمونه او ګناهونه شروع کړل او ګناهونه سیوا کړل، جرایم سیوا کړل، الله تعالی د دې پزرونو باندې مهر ولګا. یو حدیث کې د وضاحت دسي ده چې کله انسان ګناه وکړي نو په आवाज او چې ګناه نه کړي او ګناه وکړي دا انسان به د ګناه باندې ډیر شرمېږي، مو یریږي، مو سخت بے اطمینان او بے سکون ای. خو ردی ګناه سره خود به خود بر زړه باندې او تور ټاکي وشي. هغه ټاکي د وجه نه کده توبه وباسي کو ټیک د کټ وې نه باسي نو دغه ټاکي په وجه د ټاکي په منزله د یو مرض باندې، یو منزله د کینسر باندې د ګناهونو تر لګ میلان نور پیدا شي. اول دومره نه بیا میلان پیدا شي، شوق پیدا شي د ګناهونو. بیا چې کړه د دویمه ګناه وکي په دویم زر باندې ګناه تکرار کی دویم ټاکي وسره وشي او د ټاکي نورسته د ګناهونو شوق نور زیات شي. که توبه وباسي دا ټکی ختميږي، خو که ونه باسي نو دا ګناهونه دغه شان روان شي چې بدریم زر باندې ګناه وکي نو بیا بل ټاکي وشي او د ګناه خواهش په دغه طریقه باندې سیوا کیږي. دغه ګناهونه د خواهش سیوا کېدو یو اندازه شوله. بیا چې څو پر د زړه مکمل پر ټکو کې پټ شوی نه، په د ګناهونو کې پټ شوی نه په توروالی کې نو د زړه لګي لاري د هدایت لاري وته خو د زړه کله مکمل تور شو نو د مهر جباریت ویل کېږي. بیا به الله تعالی مهر ولګاو نو هغه مضمون چې ختم الله علی قلوبهم زړه باندې چې کله مهر ولګي د کس بیا هدایت کول ممکن نه، خبره د دې خراب شي او دې نه د خلک جوړ شي لکه د پیراون غونډه کې د ابو جهل غونډه کې لوی ظالمان ته جوړ شي او دومره لوی نصيحتونو او دومره لوی قدرتونو معجزات لیدلو باوجود هم په دې باندې هیڅ اثر نه کیږي. نو دې آیات مضمون هغه په شان تګ شو. نو هغه چا درجه الله تعالی د هغه د ګناونو ظلمونو په وجه باندې گمراه کی فلا هادي له بیا هغه د بار هدایت کوونکی.
دا غوړ آیات چې کوم دی د منکرینو د پاره زجر دی چې کوم کسان د رسالت منکرین دي د توحید منکرین دي د قیامت منکرین دي ذکر د مضمون د صورت غټ مضامین چې کوم دي درې مضامین ثابتولو قیامت ثابتول د نبی علیہ السلام رسالت ثابتول د الله تعالی وحدانیت ثابتول نو دغه درې قسم منکرینو د پاره دلته زجر دی چې دا کسان الله تعالی بیلاری کړی دي او گمراه کړی دي کوم چې سخت پر کفر باندې ولاړ دي د هدایتونو نصیحتونو خلق نشو پاتې نشو دې کې دې خبر د هم اشاره ده چې دا مخکې چې موږ وویل چې انسانانو حواس معطل کیږي د ګناهونو سره معطل ګرځي دا حواس معطل کیږي د حمد دی وجن معطل کیږي چې ګناهونه زیات شي الله تعالی د هدایت غو معادل لري کی د هدایت غو اختیار ته نو واخلي به حواس کار نه کوي اسه معطل غافل انسان نازي به ګناهونه کې ډوب شي نو الله تعالی وی فلا هادي له دغه د پر بیا هدایت کوون کې نه مار بل قرآن ذکر کړی د دا آیات د نبی علیہ السلام د پر اولا او په امت کې د اسلامی تحریکونو کارکونانو د پاره ثانیاً په دویم ځل یو قسم له تسلی ده چې کله تاسو د اسلام د پاره کار کوئ د اسلام سره اسلامی دین او شریعت خلکو ته رسول غواړي غنا په ځول غواړي نو په دې منځ کې مدد خلک تاسو ته خامخه مخې ته راځي لکه څنګه نبی عليه السلام ته راغلی او څنګه مخکینو تاریخونو کې موجودو چې دا خلک په خپل ناجایز باندې کلک ولاړي او که څومره دلایل او شواهد او ثبوتونه ته وړاندې کې نو دې به سر خوځي وي چې دا نه منم ابدي کې زمان شک دي ادمه ته منظور نه او سخت بزان کړی نو دا هغه خلک دي چې یذلل الله فلا هادي له دا الله گمراه کړی دي او دې لپاره وس د هدایت کوونکې کس پیدا کېدی نشي نو نبی عليه السلام د بار تسلی شو کده چې خلک د مخ ترالو په دې باندې زره مخره دا الله گمراه کړی دي الله تعالی ته زه معلوم دی غزګین ته به ورسته د اسلامي تحریک کارکونانو د لپاره هم تسلی ده چې کتا سره دین د لپاره کار کوي د ظالمان باطل خلک مخ تراشي چې په اصلاح خبره باندې مطمئن کیږي د خپل ناجایزونه اوړنه نو ګورې دا به هغه خلک چې الله تعالی بیلاری کړي دا غیر زیات ګناهونو ظلمونو په وجه د ناجایز په وجه باندې د ضد په وجه باندې نو الله تعالی ته د دې حیثیت معلوم دی الله تعالی به خپل مقام ته رسي تاسو بس صرف برداشت کوئ به اسلامي تعلیمات به عمل کوئ خپل کار به جاری ساتئ مایسکی کې به هم نه دې خلکو نه به ناراضه کېږي هم نه بس دې خپل کار کې تاسو خپل کار کوئ او دا خلک به خامخا مخې ته راځي او دا به د قیامت پورې هم دغه شان دي ويذرهم او پرې دی لره الله تعالی پرې دی چې کوم کسي گمراه کړي دا پرې دی په طغیانهم په سرکشي د دوی کې یا مهون دي بهرانی یعنی دغه شان سرکشه به پرېږي او الله تعالی ورته هدایت نه کوي دغه شان د کې الله تعالی رهنمایي نه کوي حواس یې معطل دي بس داسې بناسي سرکشي کې هم دغه شان ته کی دغه ناجایز به وي ناجایز کې بشری کی کم ځکه ګناه یې کم ځکه ظلمونه کم ځکه فاسقان پاجران راپورته کیږي ناجایز د لاس نه چي د په خوا کې ناس دی په تاسو دا وایي کاری نو او یعمهون دی بهرانی سرګردان وي یعنی په خپل کار باندې اطمینان او سکون قطعا ناراضي چې کم کار کې زه اختیار نه غنټ ټیک مکه نه دی خو بس د اسلام ضد دی هدایت نه خسترې شوی دی الله تعالی په دې عذاب وخت کړه د په هیڅ شي باندې واستسری نه کی نو هر ځګن ته حاضرېږي يسألونك عن الساعه دا خلق تاسو کې ستاره مبارک قیامت کې ایان مرساها چې کله به قائمه دل دی د ځګن کې دا اثبات د قیامت موږ ویل چې د سورۃ الاعراف غټ مضامین چې کوم دي هغه درې خبرې دي چې یو قیامت ثابتول د نبی علیہ السلام پیغمبري ثابتول د الله تعالی وحدانیت ثابتول اوس دې ځګن کې یو اثبات د قیامت ته په دې ځګن کې دویم د کافرانو د مسخرو جوابونه دي او دریم د هغه سوال او دا شک جواب د چې کوم د کافرانو په ذهن کې موجود وو د دې سره سره د نبی عليه السلام نه علم غیب نه پیش چې نبی عليه السلام په غیب باندې نه پوهیدو او د غیب او علم د صفت د الله تعالی د مخلوق سره بالکل گنجائش نشته کم خلک دا قیدا لري چې د مخلوق سره هم د علم غیب گنجائش ممکن دي او دغه خلک مشرکان دي په توحید د علم کې علم کې چې کم توحید دی الله تعالی د علم مبارک نو ده به د دغه مبارک مشرک شو
توحید په علم کې مشرک دی. نو د دې څخه نظام سره په خپل معنی معلومه شول چې هغه ملحدین چې هغه د نبی عليه السلام د لپاره حاضر ناظر کېدل یا علم غیب ثابت دی. او د قران ترجمه هم په دغه طریقه باندې کوي چې ان ارسلناک شاهدا ومبشرا. د شاهدان معنا وی کوي چې حاضر ناظر دی، هر څه حالاتونه پوره خبر دی په شان د الله تعالی باندې. کته ورته دا شرک دی، نو دا شرک ځکه نه دی چې وای دا صفت الله ور کړی دی. نو دې ځکه کې د دې آیات نه صریح معلومیږي چې نه الله تعالی دا صفت ور کړی دی او نو صدا د مخینه وو، دا دروغ دی. او دا صفت د الله تعالی د علم غیب، د صفت د الله تعالی د نبی رسول الله سره گنجائش نشته. دا مسله د دې آیات نه ثابتېږي. الله تعالی ويسالونک تفوس کستانه عن الساعه بارد قیامت کی. دا تاسو مشرکانو کافرانو کړو. تفسیر ابن جریر لیکلی دی چې دای په تور د مسخرو باندې کوم ملنډي وکولي. نبی رسول الله ته ویل چې ته خو د قیامت باره کې ډېری خبرې کوي چې قیامت راځي او یو خطرناک او هیبتي سیز دی. زمکه او اسمانونو بدل دي کې اورانه کې د نظام به درهم برهم کیږي، ټول خلک به مړ کیږي، یو خطرناک حالت به راځي. نو راته وایي چې دا قیامت په کم کال باندې راځي، په کم تاریخ به 100 ورځ به 100 ټیم به لسی به موږ پیک. بیا چې کله نبی عليه السلام دې جواب ورنک، نبی عليه السلام د لا علمي اظهار وکړي چې ما د علم نشته. قیامت به یقیني راځي، خو تعین د عین ما سره علم نشته چې کله به د کله والا جواب ما سره نشته. نو دوی خلکو دوی اعتراض جوړ کړ. دوی اعتراض دا وکړي چې پیغمبر دې ته وایي چې په هر خبره به پیږي، او ته چې په هر خبره نه پیږي د قیامت تعین نشي کولای، نو ول معلومیږي دا چې ته پیغمبر نه دې باندې ته چل جوړ کړ. الله تعالی د نبی علیہ السلام طرف نه تفصیلی جواب ذکر کو. الله ويسالونک تفوس کستانه عن الساعه مبارد قیامت کی ایان مرساحه چې کله به قائمه دل دی. ول قیامت خوشتا، قیامت خو هر چا د علم دی، نبی علیہ السلام ته علم دی، موږ ته په قیامت برازي او قائمه دل تاریخ بکلی. نو دا قول ورته وایا انما علمها یقینا علم د قائمه دل د قیامت عند رب زما د رب سره دی. د قائمه دل تعین چې کوم الله تعالی ته معلوم دی. لا یجلیها لوقتها الا هو، نخکار کوي دغه علم د قیامت لرا خپل وخت باندې، مگر دغه الله به راخکار کوي دا علم. یعنی کله چې قیامت ټیم راشي نو هغه ټیم کې به هم د قیامت اثرات او قیامت الله تعالی خپل راخکار کوي. د بل چا به کار نشته، بل څوک پاکستان نشي ویل چې کله به. نو دینه دا مسله معلومه شو چې قیامت قائمېدل علم د اچا سره مخلوق سره نشته. دا په شان د مرګ سره دی. لکه انسان مري، هر انسان مري، هیڅ چا د خپل مرګ نه معلوم چې کله به مړ کیږي. او بده کې دا علم خلکو ته نور کول بده کې ډېر حکمتونه شته، ډېری فائدې پکې دي. یو دا چې کله قیامت علم تعین معلوم شي، نو کوم شی چې درونی او خطرناک دی هغه علم ته وشي او سړی په یقیني، نو سړی به حواس کار پرېږدي. لکه یو سړی سبا وفات کېږي، بل سبا وفات کېږي، ته علمي او ته ورته وایي سبا نه بل سبا مري، مثال په تور باندې، نو هغه باندې بس تېرېږي، څومره بدترین حالات سره مخامخ شي. دغه شان د کې اوس قیامت تعین وشي چې قیامت به دومره کال وروسته راځي، په پلان کې تاریخ باندې به راځي. مثال به تور شپې ته اویا کال 100 کال ویل شي، دونه کال بعد به راځي. نو فاسقان او فاجران به سخت نیم بغټيږي د خوشالۍ نه، او بزونه مواشد کې به نورم تیر جوړه کې قیامت خو لري د بقلار بس کېږي. خو چې کله د دې ټیم معلوم نه دی، د کوم خلکو چې په یقین نه هغه بد حواس کېږي نه، او چې کوم منکرین دغه باغیان کېږي نه، په دې کې فائدہ ده شته. لکه د مرګ مثال تاسو ته مو وایو چې کله چاته مرګ پته ولګي د مرګ ډېر رانږدې شي، نو دې بيخي نه روټي ته ځکه یو نه حواس کار کوي، هر څه ګډوډ کیږي، او دا بالکل هر چاته پته ده. او کته یو چاته وایي ستا عمر 1000 کال دی، دغه 1000 کال عمر مثال به تور باندې، نو 1000 کال والا د سید ډېر عمر والا خلک دا بس سخت باغیان شي چې ورکه دا خو دنیا عمر ته په قلاره به توبې وباس سبق دا خو ډېر غټه خبره پاتې ده. خو چې کله تعین نشته دی، نو سړی هر ټیم شکی چې کېدې چې مسبقین قیامت قائم شي، مرګ راشي، مازدیګر قائم شي، د شپې شي. ځکه هر سړی دا خبره کوي چې د انسان د ژوند ګارانټي نشته چې په کم ټیم کې مړ کېږي، او دنیا خلک یې نه چې یاره اب خپل کارونو کې مصروف وي، ناسه بسا ورکي. نو دغه حال وای د قیامت. نو اوس دې ځکه کې د قیامت د علم د نه خودلو تعین د نه خودلو یو وجدا الله وای ثقولت فی السماوات والارض، د علم د قیامت ډېر دروند په اسمانونو زمکه باندې، اسمانونو برا غورځيږي، غرونه به الوزي او ریزه ریزه کېږي، ډېر ګران کار دی.
دومره درنوالي د وجنه د خطرناکې خبرې د وجنه الله تعالی چاته ونه خو لکه مثال په تور باندې یو سړی په کینسر مرض باندې اخته یا بل خطرناک مرض باندې اخته ډاکټرانو وارثانو ته وایي د کس کوړه وی سیدا ټیکيږي نه بس ورځي به نو ټول خلک ویاله کده خبره خود سیدا خو دې مریض ته حل ونه وایي وارثان ته حل ونه وایي ځکه چې بیا ډېر خراب کیږي نو خبره خلک پټه ساتي دغه شان کې د قیامت د خبره کیسه ډېره درنه ده چې درنه ده د علم الله تعالی پټ کړی دی تعین علم یې چا سره نشته لکه څنګه چې مریض ته پاته جمرم خمرم کله بمرم نو دیو ته حل نه وي چیرې مته ډاکټر د سی ویلي دغه شان قیامت علم مشته قیامت برازي خو کله برازي دا تعین علم یې نشته ځکه چې خبره ډېره ګرانه ده الله ویلا لا تاتيكم الا بغته نبر راضي تاسو د قیامت مگر ناسبه برازي ناسبه معنی دا ده چې مخکې نه باندې دراتلو ته علم چاته نه چې کله وي علامات به موجودي خو تعین ولا علم باندې چې بدی ورځ باندې دا علم راچا سره نه امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله باندې کې روایت نقل کړی دي چې د قیامت به د ناسبه قائميږي چې خلک په خپل روزګارونو کې اخته یو دکاندار به د کپڑے تان را خور کړه یو د گاګ سره خبره کوي چې بده کې به شپېلې شروع شي یو سړی به داسې کار کړی چې اوخه به لوشلې او شهدا په لاس کې ورسره چې قیامت به قائم شي یو سړی به داسې چې خپل سارول به یو حوض جوړ کړی او بکول د پاره هغه کې به لګیا اله فارغ شوی به نه قیامت به شروع شي یو سړی به باغ استری اسونه به وکړي بو په لاس کې چې قیامت شپېلې आवाज به شروع شي اچا ته به دینه مخکې نه علم نه نو قیامت دا ناسه فرازي او دې ځکه کې د دین ډیر مسائل او نور معلوم شو هغه دا دی یو منګړه ته قصه مشهوره د جزمه کې عمر د دنیا عمر وزره کاله ده دې خبره مشهوره ده یی د نور عجیب اقوال شته چې دومره وخت بعد په دنیا ورانیږي خاص کر د يهوديانو چې کوم پټي ادارې دي خفيه ادارې دي هغه هم د ناشنا شي نه خوري ناس په خبر خور چې د حرمین شریفین امام خوب لیدلې ده چې بدونه ټیم کې دنیا ورانیږي او بس توبې او باسي داسې وکي او تقریبا دا خو هر کال یا دویم کال باندې خامخا شي کیږي نو دغه شن خرافات چې د دنیا عمر وزره کاله ده یا نو زیات یا دین لګ ډیر ده لګ کم ده یا داسې خوبونه قصې بیانول د دې مقصد د مسلمانانو عقاید خرابول دي د دنیا عمر اچ د علم نشته د سمره دي سمره پاتې دي دا علم د الله تعالی نه بغیر اچ الله تعالی نه دی ورکړي نو کتابونو کې نقل دا منګړه دي د اسرایلی اقوالی دا یو قسم د منسبي د اسلامي تاریخ سره د اسلامي معلوماتو سره سمون نه خوري انما علمها عند الله یقینا علم د الله تعالی سره دی ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا يعلمون نه پويږي په دې خبره باندې چې ډېر خبر د الله تعالی سره پټ پرتی چاته نه معلومي په دې باندې خلک نه پويږي د خلکو دا خیالي چې ګنې دا ټول علم الله تعالی پیغمبران ته ورکړي دي یي فرشتو ته ورکړي دي یا د علماو سره دا علم موجود دی وای دا خبره د سینه ده ډېر علوم د سید الله تعالی اچاته نه ورکړي لکه د قیامت علم شو د مرګ علم شو چې انسان به کله مري د دنیا د عمر دنیا د عمر مثالات چې دنیا عمر به سمره بنای دغه شان دجال دراوتلو دا د خبرې دي چې د علم الله تعالی مخکې نه چاته نه ورکړي چې په دې تاریخ باندې بکیږي او الله تعالی دا رازونه پټ ساتري دي خو په دې رازونه په دې خبرو باندې هر څوک نه پويږي نو ځکه خلک راضي د نبی عليه السلام ته پوښتنه کوي